أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ ہود 12 سپارہ آیات نمبر 36 وأوحي او وحی اکڑے شوا الى نوح علیہ السلام تا انه چې بشک شان دادی لن یؤمن من قومک چې هرگز ایمان نروړي من قومک استاد قومنا الا من مگر هغه څوک قد آمنا چې په تحقیق سره هغه ایمان راوړي دي چې مخکې ایمان راوړي دي هغه ایمان راوړي دي د دین علی نور خلق ایمان نه راوړي فلا تبتئس تمخ پکېګا بما په هغه څه کانوا يفعلون چې دوی کوي نوح علیہ السلام 9.5 کاله تبلیغ وکړو او د 9.5 کاله تبلیغ نه پس نوح علیہ السلام بار د خلکو په سیلاړو د شپې د ورځې یوازې په جمع باندې او خلکو به حضرت نوح علیہ السلام د تکلیفونه رسول او خبره چانه منله په لختو به خلکو او استهزاګانې به خلکو وکړي مسخره او بس خلکو وکړي قسم تکلیفونه به حضرت نوح علیہ السلام ته رسول او نوح علیہ السلام خبره نه منله نو الله تعالی او فرمایل چې دې کې چې کوم خلکو ایمان راوړي دي دی خو ایمان راوړي دي د دین علاوه نوې خلک په دې کې ایمان نه راوړي نوح علیہ السلام دعا وکړه چې رب انی مغلوب فانتصر الله تعالی زه کمزور یم فانتصر زما مدد وکړه او بیا فرمایل چې یا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا سوره نوح کې دي چې الله تعالی په مختص مګه باندې دی یو کافر کور پرې نه دي نو الله تعالی دغه نوح علیہ السلام ته تسلی ورګي چې تا دومره تبلیغ 9.5 کاله وکړو اتیا کسان یا 2 کسان یا 50 کسان دک مسلمانان شوي دي د دین علاوه نور نه مسلمانان کیږي نه وي نو نوح علیہ السلام تبلیغ کو او چې خلک به نه مسلمانان کېدل نوح علیہ السلام به خپو چې دا خلک به ټول جهنم ته ځي د پیغمبر شان دا چې په خپل امت باندې د مور بلار نه زیات مهربانه وي نو دغه نوح علیہ السلام د تسلی دا چې چا ایمان راوړی دي دغه خلکو خو ایمان راوړی دي او نور څوک نوې خلک په دې کې ایمان نه راوړي نو فلا تبتئس تمخ پکېګا بما كانوا يفعلون په هغه څه چې دوی کوي دي چې کوم عملونه کوي دې ورته سزا ملاويږي او تمخ پکېګا نوح علیہ السلام د الله تعالی او فرمایل چې زه دا قوم هلاکوم خو دې یو کشته جوړه کا نو د کشته د جوړولو چل نوح علیہ السلام نه ورتلو جبرئیل علیہ السلام به الله تعالی را لېګو او د کشته د جوړېدو چل به ورته خو حافظ شمس الدین رحمه الله په طب نبوي کې فرمایي چې هر هغه شی چې انسان ته ضرورت وي هر هغه شی چې انسان ته ضرورت وي نو د هغه ایجاد الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې کړی دا هغه رومبني ایجاد رومبني جوړېدل د الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې کړی او بیا د وخت مناسب د حالاتو په مناسبت سره خلق پای کې ترمیم کی بدلون بګیږي او ځان د لپاره کوم دي سیس جوړي او جبرئیل علیہ السلام براتلو د کشته چل به د خودلو دغه د نوح علیہ السلام به کشته جوړوله او دې کې ډیر وخت ولګېدو خلق براتل تماشه به کوله نوح علیہ السلام د به دا څه کېدو بابا دا څه کوي ابو دې کشته جوړوم کشته باندې بس کوي دا په وبو کې چلیږي نو اسمان خو نه خو بنه راورېدلې زمکه نو بنه راورېدلې زمکه وچوا نو خلکو پورې خندنی کول چې کشته نشته او بنشته د کشته جوړای او بنشته دی او ته زه د شي جوړوم چې دا د وبو د پاسه ګرځي خلکو به خندنی کول بهر حال او شو دا چې نوح علیہ السلام کشته جوړ کړل چې کشته جوړ کړل نو الله تعالی ورته حکم وکړو
چې دې کې د دې ځناورو نه چې کوم غواړي یوه جوړه کشتۍ ته ور وخېجوه. نو لاندې تاخ کې ځناور ور واچول، په دا کشتۍ 3 تاخه وه، یعنې 3 منزله وه. لاندني منزل کې ځناور، په منځني منزل کې سامان، او په آخري منزل کې دغه 2 کسان د نوح علیه السلام چې کوم ملګري وو دغه یې ورسره ور واچول. الله تعالی ورته وفرمیل په دې کې جوړې وګوره او د هر څیز نه یعنې جوړه 2 یو نر یو ماده دا دې کشتۍ ته ور اوله. نو نوح علیه السلام ته دا ټول ځناور راجمع شو. نو نوح علیه السلام به چې په خیل لاس باندې کوم ځناور اوچتاو نو هغه به نرو، ابه کشتۍ ته ور لړکاو هغه به نرو، او دې ګس لاس ته به ماده ځناور په خپله باندې راتلو هغه به ورته ور لړکاو. د هر څیز نه چې کوم دی دا ځناور چې کوم دی ور واچول. دلته سوال پیدا کېږي چې دا دومره غټه کشتۍ وه چې د هر قسمه ځناور، نو سمندري ځناور پکې نه وو، ځکه خو په اوبو کې ژوند کولی شي، خو کوم ځناور چې د وچې وو د هغې نه یو قسم چې کوم دی ور واړه. او کشتۍ څومره وه؟ نو دا کشتۍ دا 300 ګزه اوږده وه، 300 ګزه اوږده، 50 ګزه پلنه او 13 ګزه دا دنګه وه او 3 منزله وه. نو دغه 80 یا 82 کسان دا حضرت نوح علیه السلام ورسره کړل، او الله تعالی ورته علامه وښودله چې کله د تنور نه اوبه راوځي د تنور نه، نو بس دغه بیا د طوفان علامه ده، بیا خپل ملګري او خپل سامان کشتۍ ته خېجوه، کشتۍ ته ورخېجي. نو بس هغه طوفان چې کله راغی تنور نه اوبه راووتلې، هغې جوش وو، نو حضرت نوح علیه السلام خپل ملګري سامان او دغه ځناور دا ټول کشتۍ ته ور وخېجول، او بس طوفان نوح کې هر څه چې کوم دی ختم شو. دغه 80 یا 82 کسان پاتې شو. بلکې د نوح علیه السلام یو زوی نوم قنعان و، هغه د نوح علیه السلام بچی د کشتۍ ته راوخېجه، هغه زه غر ته وخېجم. نو غر ته وختو او نوح علیه السلام ورسره خبرې کولې، او په منځ کې چپه راله هغې مور یو زنانه وه، هغې سره خپل ماشوم و، هغه چې اوبه به ورته څومره ډېرېدې هغې ماشوم برکو اخره کې په هغې باندې چپه راغله، ماشوم یې ته هم یوړو او زنانه یې هم یوړله. نو ټول خلک ختم شو، ځناور پکې هم ختم شو، انسانان هم. هغه کسان پاتې شو چې کوم د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې ختلي وو. نو په کشتۍ کې ورسره 3 زامن خپل سکه وو، حام، سام او یافس. دا 3 زامن د حضرت نوح علیه السلام په کشتۍ کې. او دغه رنګې د دې ټولو تعداد 80 یا 82 یا 50 اختلاف دی پکې دغه کسان. نو په دې کې د نورو نسل اونه چلېدو، او د نوح علیه السلام چې کوم زامن حام، سام، یافس، نو د دې 3 واړو ښځې ورسره ښځو هم ایمان راوړی. یعنې نوح علیه السلام 3 زامن او 3 انګیندې دا پکې جوړه وو. نو دا ټوله دنیا بیا د 3 کسانو نه د نوح علیه السلام د اولاد نه دوباره آباده شوې ده. یعنې د حام، سام، یافس اولاد دی په دې دنیا کې اوس کوم موجود دي، دا ټول د هغې نه بیا الله تعالی آباده کړه. نو دې کې الله تعالی فرمایي وصنع الفلک، ته جوړه کړه کشتۍ باعیننا، زمونږ په نګرانۍ کې. نو جبریل علیه السلام به راتلو او د کشتۍ شل به ورته ووحینا، او زمونږ په حکم باندې، ولا تخاطبني، او ما سره خبرې مه کوه، یعنې ما نه سوالونه مه کوه، فی الذین، د هغه کسانو په باره کې ظلمو چې ظلم یې کړی دی، چې کوم کافران دي د هغې دپاره به سوال نه کوي. انهم مغرقون، بېشکه دوی به غرقولی شي، دا کوم چې کافران دي دوی به غرقولی شي. ویصنع الفلک، او جوړولی کشتۍ نوح علیه السلام. وکلما، او هر کله، مره چې تېرېده به علیه په ده باندې، ملأ من قومه، یوه ډله د سردارانو نه، ملأ من قومه، سرداران د قوم. کلما، هر کله، مره چې تېرېده به علیه په ده باندې، یعنې نوح علیه السلام باندې، ملأ سرداران من قومه د قوم، نو سخرو منه، سخرو هغوی به مسخرې کولې، ټوکې به یې کولې، منه د پورې چې دا د څه کې، دا خو وچه ځمکه ده او ته کشتۍ جوړی، نو باران نشته، طوفان نشته، سمندر او سیند نشته، ته پکې کشتۍ چلوې. قال، نو نوح علیه السلام ورته وفرمیل ان تسخرو، کو چېرې تاسو مسخرې کوئ، منا په مونږ پورې، نو فإنا، نو بېشکه، فإنا نسخرو، نو بېشکه مونږ به مسخرې کوو، منکم په تاسو باندې، په تاسو پورې، کما تسخرون، لکه څنګه چې تاسو مونږ پورې مسخرې کوئ، کما تسخرون، لکه څنګه چې تاسو مسخرې کوئ مونږ پورې. فسوف تعلمون، زر ده چې تاسو به پوهه شئ، فسوف تعلمون، زر ده چې تاسو ته پته ولګي، من یأتیه،
هغه څوک من هغه څوک یأتیه چې ورته به راشي عذاب عذاب فسوف تعلمون زر دې تاسو ته معلوم شي من هغه څوک یأتیه عذاب چې را بشي په هغه باندې عذاب یخزیه نو هغه به رسوا کی ویحل او نازلیږي به علیه په هغه باندې عذاب مقیم عذاب دایمي همیشه عذاب په هغه باندې نازل شي د اسمان د طرف نه یا مقیم عذاب اخروی عذاب با دایمي عذاب په هغه باندې نازل شي حتی تر دې پورې اذا جاء چراشی امرنا زمو حکم وفارت تنور او جوش اوهی تنور قلنا من افرمیل قلنا احمل من افرمیل جسوارا کا فیها بدی کشتیگی من کل زوجین اثنین دا هر قسم زناورو دو جوڑے مطلب یعنی یو جوڑا دو کشتیگی سوارا کا و اهلکا او خپل اهل سور کا نو دا ورته الله تعالی علامه خودله چې کله د تنور نه اوبر اوزي د تنور نه نو بس دغه به علامه د عذاب بیا خپل اهل او خپل سامان او خپل ملګری کیشته ته خېجو اوس تنور څه ته ویل شي نو یو روایت دا د تنور دا د یو چینی نوم دی په کوفه کې هغه ته به تنور وي چې دغه د کوفې د چینی او بهر راوزي نو دا به علامه د عذاب وي یو تفسیر پکې دا دی دویم دا دی چې د دینه مراد سطح زمین ده یعنی چې د ځمکې نه اوبه راوځي نو دا به بیا علامه د عذاب وي بیا خپل ملګري دا سره چې کوم دی د سامان دا کشته ته خېجوه او یو تفسیر پکې دا دی چې د دینه د ډوډو تنور مراد دی د ډوډو تنور دی مراد دی بل تفسیر پکې دا دی چې د دینه مراد د حضرت آدم او د حوا ابه چې کوم تنورو نو هغه تنور بس درجه په درجه باندې را منتقل کېدو او خلکو ساتو نو دا د آدم علیه السلام او د حوا ابه چې په کوم تنور کې ډوډۍ پخولې نو هغه تنور ته مراد چې کله دغه تنور نه اوبه راوځي نو دا بیا علامه د عذاب وي او دا بیا خپل ملګري او دا زناور د هر څه بیا کشته ته خېجوه او دا تنور چې کوم دی دا په عین الوردم مقام کې دی په کوفه کې الته کې دی او دینه چې کوم دی دک مراد دی نو دینه دا ټول مراد کېدلی شي یا د نوح علیه دغه تنور د آدم علیه السلام او بعضې وي چې د نوح علیه السلام تنور چې کوم په کوفه کې و نو دغه دی مراد دی خو تنور دی مراد دی راجح قول دا دی چې تنور دی مراد دی د دک د ډوډو دا تنور ځکه چې د ډوډو د تنور ته په اردو کې هم تنور وي په پښتو کې هم تنور وي په پارسي کې هم تنور وي او په عربی کې ورته هم تنور وي په ټولو ژبو کې دا لفظ مشترک دی په ټولو ژبو کې د تنور ته تنور ویل شي نو چې کله دغه ډوډو د تنور نه اوبه راوځي هلته خو اوري که نه نو دا به علامه بیا د عذاب وي بیا د خپل ملګري او څومره زناور چې تا جدا کړي دي دغه رنګې کوم سامان چې دی دا ټول بیا دا کوه نو دکه راجح کول دی چې مراد دی تنور دی تنور او دکه د ډوډو د تنور دی ها چې دغه نه په هر ژبه کې دی چې کوم دی تنور ویل شي حتی اذا جاء تر دې پورې اذا جاء هر کله چې راشي امرنا زمون امر یعنی زمون عذاب وفارت تنور او جوش اوهی تنور قل نحمل من افرمیل چې سوارک فیها بدی کشته کې من کلن د هر قسم زناورنا زوجین اثنین دو جوړې دو د سوارکا و اهلک او خپل اهل سور کا الا من سبق علیه القول مگر هغه څوک سبقه چې سبقت کړي وي علیه په هغه باندې القول قول به سبقت کړي مراد دا دی چې الا من سبق علیه القول هغه څوک چې د چا متعلق خبره توی شوې ده الا مگر هغه څوک سبق علیه القول چې د هغه متعلق د عذاب فیصله شوې ده ومن آمن او هغه چې ایمان راوړو هغه څوک پکې داخل کا چې ایمان راوړو وما آمن او ایمان نه راوړي وما آمن او ایمان نه راوړي معه تا سره الا قلیل مگر لږ کسان وما آمن او ایمان نه دی راوړي معه د تا سره معه د هغه سره الا قلیل
مگر لګو خلکو دغه اتیا یا دوه اتیا کسانو ایمان راوړی د نوح علیه السلام سره بل چا ایمان نه دی راوړی. وقال ارکبوا او موږ ته وفرمیل چې سواره شئ سواره کا فیها په دې کښتۍ کې وقال ارکبوا او سواره شئ فیها په دې کښتۍ کې بسم الله په نوم د الله په نوم مجریها د دې کښتۍ روانېدل دي و مرساها او د دې کښتۍ اجرېدل دي. وقال ارکبوا او موږ وفرمیل چې سواره شئ فیها په دې کښتۍ کې بسم الله مجریها و مرساها د الله په نوم د دې کښتۍ روانېدل دي و مرساها او د دې کښتۍ ودرېدل دي د الله په نوم باندې. ان ربي بشک رب زما لغفور رحیم خامخا بهونکی مهربان دي. وهي تجري او دا کښتۍ چلېده بهم د دوی سره فی موجن په چپو کې کالجبال په شان د غر. ونادا او الله یې مونږ آواز وکړو نوح ابنه ونادا او آواز وکړو نوح علیه السلام نوح ابنه نوح علیه السلام خپل بچی ته وکانه فی معزل او و د دا بچی په کناره د اوبو په کناره باندې د دې نه مراد قنعان دی د دې قنعان د آواز وکړو ونادا او آواز وکړو نوح ابنه نوح علیه السلام خپل بچی ته آواز وکړو وکانه فی معزل او و دی د دا بچی فی معزل په کناره باندې د اوبو په کناره نوح علیه السلام ورته فرمایل یا بنی ارکب معنا یا بنی ای زما بچوړیا ارکب معنا سور شه زمونږ سره د دې کښتۍ کې سور شه ولا تکم مع الکافرین او ته مه کېږه د کافرانو سره د کافرانو ملګري مه کېږه. قال د نوح علیه السلام دی زوی وی قنعان سآوي زو پناه ونیسم الی جبل په یو داسې غر باندې یعصمني چې هغه غر به ما بچ کی. سآوي زو پناه ونیسم الی جبل په یو داسې غر باندې یعصمني چې هغه غر به ما بچ کی من الماء د اوبونه. قال نوح علیه السلام وفرمیل لا عاصم اليوم هیڅ بچ کوونکی نشته نن ورځ من امر الله د الله تعالی د عذاب نه الا من رحمه مگر هغه څوک چې الله تعالی پرې رحم وکړي. وحال بینهما الموج او حیله شه د دواړو په منځ کې چپه فکان من المغرقین پس شو دی د غرق کېدونکو نه. وقیل او ویلی شو یا ارضو ای ځمکې ابلعی راون غاړه ما اکی خپلې اوبه را جذب کا و یا سماء او ای اسمانه اقلعی بند کړه خپلې اوبه بند کړه. نو چې کله الله تعالی حکم وکړو ځمکې چې اوبه جذب کړه نو ځمکې اوبه راښکلې اسمان ته یې بند کړه خپلې اوبه نو اسمان د برې نه ځکه چې عذاب چې کله راتلو د برې نه باران ورېدو د ځمکې نه چې کوم دی اوبه راوتې د ځمکې نه اوبه راوتې او د برې نه بې باران راورېدو د برې نه هم اوبه وې د کتې نه هم اوبه وې. نو چې کله د سیلاب کې دا خلک غرق شو کافران ټول ختم شو د نوح علیه السلام خپل زوی پکې هم ختم شو او هر څه صفا شو نو الله تعالی اسمان ته حکم وکړو خپلې اوبه بندې کا ځمکې ته وې دا کومې اوبه چې دا جذب کا راکاږه د ځمکې اوبه راکاږلې د برې نه اسمان ودرېدو اسمان اوبه ودرولې نو بس سیلاب ختم شو او دا کښتۍ په جودي غر باندې ودرېدله نوح علیه السلام ته راکوز شو. ویا سما اسمان اقلعی خپلې اوبه بندې کا وغیض الماء او کمې کړې شوې اوبو وقضی الامر او فیصله وشوه د کار واستوت علی الجودی واستوت او دا کښتۍ ودرېده علی الجودی په جودي غر باندې. وقیل دا جودي غر د سطح سمندر نه تقریبا 18,000 فٹ چې کوم دی په بلندۍ باندې دی 18,000 فٹ نو په اکه جودي غر باندې کښتۍ ودرېده. وقیل ویلی شو بعدا لقوم ظالمین لروالی دی وي د الله تعالی د رحمت نه د هغې قوم دپاره چې ظالمان دي. ونادا او آواز وکړو نوح علیه السلام ربه خپل رب ته فقال نو وفرمیل رب ای رب زما ان بني بېشکه زما زوی من اهلي زما د اهل نو و ان وعدک او بېشکه ستا وعده الحق حق ده وانت احکم الحاکمین
او ته د ټولو ښه فیصله کوونکی. قال الله فرمایل یا نوح اے نوح علیه السلام انه بشک هغه یعنی ستا دا بچی لیس من اهلک ستا د اهل نه نو انه عمل بشک د عمل غیر صالح غیر صالح ان دې کافرو ستا د اهل نه الله غوي چې پته ایمان راوړي. فلا تسالني تسوال مکه و زمانہ ما د هغه سباره کې لیس لک به علم چې نشته ته د هغه علم د هغه سباره کې سوال مکه چې ته د هغه علم نشته دي. انی اعذک بشک ز نصیحت کوم تا ان تكون من الجاهلین دا چې تنشه د جاهلانو نه ته نصیحت کوم چې دا هغه سباره کې تپوسونه مګه و د کم چې دا علم نشته دي دا استاد اهل نه نو او استاد اهل نه پتا به ایمان راوړو. وسنګ چاته څوک سوال وی چې ما دا لپاره سوال وکړه د سوال تپوسم پکار دي څه سوال لرته وکړه تحقیق پکار دي سوال جایز دی کو ناجایز. قال ربي نوح عليه السلام فرمایله قال نوح عليه السلام فرمایله ربي اے رب زما انی اعوذ بک بشک ز پناه غواړم ان اسالک دا چې ما سوال غلطانه ما د هغه سباره کې لیس لی به علم چې نشته ما ته د هغه مبارک علم والا تغفر لي کوتما تبخنه اون کړي وترحمني او تب ما رحمونه کې نو اكم من الخاسرين نو زبد نقصان مندون کنشم. قیل نو ویل شو یا نوح اے نوح علیہ السلام اهبط کوز شتو بسلام منا فسلامتیا سره زمون د طرفنا ته دې جودي غر نه کوش د کشته نه کوش تب سلامتیا والے منا زمون د طرفنا وبرکات علیک سره د هغه برکتونو علیک چې پتا باندې دي وعلى امم او په هغه امتونو باندې دي وعلى او په امتونو باندې دغه برکتونو سلامتیا ده ممن د هغه چانه د هغه امتونو نه ما هغه چې تاسو سره دي امت ډلې ته ویل شي دا کومه ډلې چې تاسو سره دي دا ټول بسالم وي ځکه نوح علیه السلام خو بګه څلور کسانو نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام درې زامن او دغه بیبیانې وو کسان دا نو خو د جدا خاندانونو نه دلته د امت نه مراد خاندانونه دي په دغه ټولو خاندانونو دی به چې کوم دی په سلامتیا باندې او په دې باندې برکتونه تاسو سره چې کوم موجود دي. و او په هغه امتونو سنمتعهم زرد چې مونږ به نفع ورسو دوی ته په هغه امتونو سنمتعهم زرد چې مونږ به نفع ورسو دوی ته ثم يمسهم بیا به مونږ بیا به ورسیږي دوی ته منا زمونږ د طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک چې کم مسلمانان دي نو دې ته به نفع ورسو دا اوس خو فی الحال چې کوم دي مسلمانان دي خو د دین او بیا وروسته کافرانو پکې پیدا کیږي بیا به چې کوم دي کفر او اسلام جدا جدا دغه به جوړیږي نو په دغه د دې چې کوم نسلونه پیدا کیږي په دې کې بس مسلمانانی سبا کافرانی چې کوم مسلمانانی غي ته پیدا ورسو او چې کوم کافرانی نه غي ته خپل طرف عذاب ورسو. وأوحي وحي وكريشوا إلى نوح عليه السلام دا أنه جبشك شان دا دي لا يؤمن جهرجز إيمان نراولي من قومك ساد قومنا إلا من مگر هازو قد آمنا چه إيمان راولي دي مخي فلا تبتئس بس مخبقيقا بما بها سكانوا يفعلون جدي كوي واصنع الفلك تكشتي جولك بأعيننا زمون بنگرانيكي ووحينا وزمون بحكم باندي ولا تخاطبني وتماسر خبر مكا في الذين نها كسانو باركي ظلموا ظالمان دي إنهم مغرقون بشك دوی غرقیدون کی دي ويصنع الفلك او جوړول د نوح عليه السلام الفلك کشته وکلما هر کله مره چې تیرې د عليه بد باندې ملا من قومه سرداران د قومنا سخروا منه د ټوګي به کولې د پوری قال نوح عليه السلام او فرمایل ان تسخروا وجرتا ټوګي کوي مننا مون پوری فإنا نسخر منكم د بشک مون بټوګي او تاسو پوری کما تسخرون لکه څنګه تاسو ټوګي کوي مون پوری فسوف تعلمون زرد جي معلوم بشي منحاسك يأتيها سوق شراب شي هغه عذاب يخزيه چې هغه برسواږي ويحل عليه ونازليږي به هغه باندې عذاب مقيم عذاب دایمي حتى تردي پوری اذا جاء امرنا هر کله چې راشي زمون حکم زمون عذاب وفارت التنور او جوش وهي تنور قل نحمل من فرمایل چې سوارکا فيها بدی گشته کې من كل زوجين اثنين
د هر قسمه زناور دو جوړې و اهلک او خپل اهل بګي سور کا الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک بګي مسوره وا چې په د هغوی په باره کې خبره ثابت شي وي خبره دوی شي وي ومن آمن او چې ایمان راوړو هغه بګي سور کا وما آمن او ایمان نه دی راوړی معه د نوح علیه السلام سره الا قلیل مگر لږو خلکو ورسره ایمان راوړی دی وقال اركبوا او مونږ فرمایل وقال والله تعالی او فرمایل اركبوا سوار شي فيها بدی گشته کې بسم الله مجريها ومرساها د الله په نوم باندې مجريها د دې گشته روانې دل دي ومرساها او د الله په نوم باندې د دې ادري دل دي ان ربي لغفور رحيم بشک زما رب خامخا بهون کې مهربان دی وهي تجري او هغه چلیدله هغه گشته چلیدله بهم په دوی سره په دې خلکو سره فی موجن په چپو کې کل جبال په شان د غر په شان چلیدله ونادا نوح ابنه او आवाज نوح علیه السلام خپل بچی ته وکانه فی معزل او ود د بچی په کناره باندې یا بنی رکب معنا ای بچوړ یسور شه زمون سره ولا تکم مع الکافرین کمګه د کافرانو سره وقال سآوی او دی بچیو ته ویل سآوی زو پنا انسم الی جبل بیود صغر باندې یعصمنی چاغه ما بچکی یعصمنی چاغه ما بچکی یعنی زبد غر سر ته اوخه جما او هغه کې پانا اونې سم دا غر ما بچ کی قال سآوی نو ویل دی بچی سآوی چې زو پانا اونې سم الی جبلن به یود شي غر باندې یعصمونی چې غر ما بچ کی من الماء دوبونا قال نوح علیه السلام دو فرمای لا عاصم اليوم هیڅ بچ کېدون کې نشته د نن ورځ من امر الله د الله د عذاب نه الا من رحمه مگر هغه څوک چې الله تعالی به رحم وکړي وحال بینهم الموج او حیل شد د دواړو په منځ کې او چپا فکان من المغرقین پس شو د غرقېدونکو نه وقیل او ویل شو یا ارض ازمکی ابلعی روون غاړه ما اکی خپل اوبو ویا سماء اقلعی ای اسمانه بند کړه خپل اوبو وغيض الماء او کمی کړی شوی اوبو وقضی الامر او فیصله شو کار واستوت علی الجودی او ادرید دا گشته په جودی غر باندې وقیل او ویل شو بعدا للقوم الظالمین لروالی دی د الله د رحمتنا للقوم د قوم د بار ظالمین چې ظالمان دي ونادا او आवाज کو نوح علیه السلام ربه خپل رب ته فقال عرضكم نوح عليه السلام ربي اي رب زما ان بني بشكا زما بچي من اهلي زما د اهل نو وان وعدك بشكا استوى الحق حقا وانت احكم الحاكمين او د ټول فیصله کوونکی د الله تعالی ته فریاد وکړي چې تا هو است اهل نه هلاکوم او زما اهل هلاکو نو قال فرمایل الله تعالی یا نوح علیه السلام انه بشک هغه ان استاد بچی قنعان ليس من اهلك ساده اهل نو انه عمل غیر صالح بشک د عمل غیر صالح فلا تسالني سوال مکو زمانه ما ها سوال ليس لك به علم جنشته تا د هغه په باره کې علم اني اعذك بشک ز نصيحت کوم داتا ان تكون من الجاهلين دا چې تنشد جاهلانو نه قال نوح علیه السلام عرضکو ربی ای رب زما انی اعوذ بک بشک ز پناه غواړم اعوذ بک پتا سره ان اسالک دا چې ما سوال کړی دی ما د هغه سباره کې لیس لی به علم چې نشته ما ته د هغه په باره کې علم و الا تغفر لي کوته ما د بخنه اون کړي و ترحمني و بما رحمنو کې اكم من الخاسرین نشم بزد نقصان مندون ګنا قیل او ویل شو یا نوح علیه السلام اهبط کوشا لاندې کوشا بسلام منا په سلامتیا سره زمونږ د طرفنا و برکات سره د برکتونو علیک چې پتا دي وعلى او باغ ډلو باندې ممن په هغه چا باندې معاګه چې تاسو سره دي وعلى او په هغه ډلو ممن د هغه چا نه معاګه چې تاسو سره دي هغه ډلې چې کوم تاسو سره دي و او په هغه ډلو سنمتعهم زرد چې موږ پیدا ورکو هغوی ته ثم یمسهم بیا به ورسیږي هغوی ته منا زموږ د طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين